منګه معمولی مرتبه راته میلو شي، معمولی رتبه راته میلو شي، بیا راته عام خلک په سترګو کې نه راځي، موږ ته بیا نه ښکاري. نه، رسول الله مبارک ويمشي فی الاسواق، په بازارونو کې ګرځېدلی دی او دا عیب نه دی لکه څرنګه چې مشرکان وي وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ويمشي فی الاسواق. مشرکانو دا اعتراض کو دی پاک پیغمبر ته وی وګوره وی راغلی دی خوراک هم کوي په بازارونو کې هم ګرځي. مشرکانو ته دا خبره ډیره بده لګېدله، خو نن زما مسلمان رور چې ځان ته اهل دین وی، دیندار انسان وی، هغه چا سره منګه پښتانه وایو په کچه ټیشن خبرې هم نه کوي. وی دا زما د شان خلاف ته چې زه به اوس یو غریب انسان سره ښکلې ښکلې خبرې کوم، هغه سره به ملاویږم، هغه به ما سره ناستی، آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه کار نه ځان ساتلی دی. داسې کار یې نه دی کړی لکه ما او تا چې کوو. و یو وارې یو زنانه وه، بوډۍ زنانه وه، رسول الله مبارک په لاره کې لاس نه ونیو، د مسلې تپوس ته کوي، رسول الله مبارک ورته ولاړو هغې پورې ته نه رخصتېدو څو پورې چې هغه بوډۍ نه روانه شوې. رسول الله مبارک وی چا به چې ده خبره به ورته کول رسول الله مبارک ته، نو موږ خو د مالداره خبره اورو، د مرتبه والا خبره اورو، خو که داسې غریبي وي زمړه دماغ مه خرابوه. نه، رسول الله مبارک به ورته مکمل متوجه شو او څو پورې به چې هغه کس خبره نه وه ختمه کړې ده به ته یې مخ ناړو، ورته به لګیاو رسول الله مبارک به ته مخ ناړو. وی وایه چې څه وایه، دا ویل خو آسان دی، زما او ستا دپاره دا کارم آسان دی، ځکه ما او تا سره به څه کس دوه به را سره خبرې کوي، دومره لویه مجمعه، هر کس ته په دغې مجمع کې مخ ګرځول، د هغه پوره خبره اورېدل دا لوی کار دی او ګران کار دی. آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغه صفات په قرآن کې نه، په تورات او انجیل کې راغلي. عطاء ابن یسار رضی الله تعالی عنه بیان فرمای، امام بخاری رحمه الله د رسول الله مبارک دا تمام صفات چې د خلکو سره به څنګه ملاویږي، د خلکو سره به میل ملاپ څنګه کې، باب الانبساط الى الناس، امام بخاری رحمه الله باب قائم کړی دی، باب الانبساط الى الناس، خلکو سره په خندا پیشانی باندې ملاویدل. ادب المفرد د امام بخاری رحمه الله کتاب دی، په هغه کې هغه صفات او هغه آداب ځان لځان راوړي دي کوم چې د رسول الله مبارک نه منقول دي. نو امام بخاری رحمه الله دغلته باب قائم کړی دی، باب الانبساط الى الناس، خلکو سره په خندا پیشانی په خوشطبعی باندې ملاویدل. عطاء ابن یسار رضی الله تعالی عنہ بیان فرمائی، وَإِن لَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ، وی زما دا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات شو، نو وی ما ته تپوسو کو اخبرنی، وی ما ورته وی چې ما ته خبر راکا عن صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی التورات، په تورات کې د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کم صفات مذکورو د هغې راته خبر راکا. عطاء ابن یسار رضی الله تعالی عنہ تابعی دی، د عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ نه پوښتنه کوي، وی ما ته خبر راکا عن صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی التورات، د تورات کتل مو تعالی کتل پکار دی او کو نه دی، په دې باندې بیا چرته خبره وکړو. خو دومره درته وایم کو دا تورات د پاره د دې وکتلی شي چې موږ ته یهودو ته دعوت او تبلیغ ورکو او د هغوی بعضې دلایل وګورو، نو دغه جایز ده. علما ویلي وی ګورئ،
خو د پوی کس د پاره زمو ستا د پاره نه د پوی کس د پاره کتلی جائز دی باوجود د دینه چې په تورات کې تحریف شوی دی باوجود د دینه چې يهوديانو پکې خپل خبره داخل کړې دي خو ای بیان په تورات کې داسې خبره شتا چې د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صداقت باندې گویا دی دغه تورات او د رسول الله مبارک صفات هم پکې بیان شوي دي زمونږ لوی مفتی اعظم پاکستان چیف جسٹس تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ بائبل سے قرآن تک یو کتاب لیکل دی او په هغه کې ډېر خبرې د تورات راغستې دي په دغه بایبل چې هغوی ورته مقدس هم وایي کتاب مقدس او بایبل هم ورته وایي هغې کې یو خبره دام ده د رسول الله مبارک پیشنگوئی پکې ذکر دا سوئی وہی فاران سے طلوع ہوگے فاران سے طلوع ہوگے صلاح کے بسنے والے گیت گائے گے اور قیدار کے بسنے والے ہم کریں گے استا فاران نسم مراد دے وہی فاران سے طلوع ہوگے فاران دا اغی غر نوم دے پکمی چکی غار حرا دے نوې د فاران نه بدا ښکارا کیږي او صلاح کې بسنے والے گیت گائے گے دا صلاح وی اغا غر دے او اغا د غرونو علاقه دا چې پکم کې ثنیۃ الوداع دا چې کله رسول الله مبارک مدینه منوره ته هجرت کړي او مدینه منوره ته راځي نو دغه ډیره کو باندې ماشومان جنکې راغلی دی د انصارو او دا اشعار وی طلع البدر علینا وجبت شکر علینا دا اشعار د دق زینوی نو وی اے دغه بائبل او مقدس کی لکلی دی سویا وی صلاح کے بسنے والی گیت گائے گے دا صلاح والا اسیدن کی دا با دا رسول اللہ مبارک نغمے وی دا پا تورات کی دی بائبل مقدس کی دی دا او سوئی وہی قیدار کی بستی والے حمد کرے گے قیدار دا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا زوینم دے او دا دغن بیا عرب خوارشوی دی دا عرب چی دی دا دا اسماعیل علیہ السلام اولاد دے اس نو وہی قیدار کی بستی والے حمد کرے گے یعنی عرب والا با حمد و ثنا دا اللہ بیانی چې په من کې د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوست حضراتو عرض می دا کولو چې کو تورات محرف هم دی خلکو پکې ډیر د خپل ځانم منګړت خبرې داخل کړي دي خو بیان د رسول الله مبارک په صداقت باندې گویا دی او ډیر خبرې پکې وي اوسم موجود دي نو عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائی وی ما عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو ہوئے اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات اے ما تا خبر راکا دا رسول اللہ مبارک دا صفاتو چکم پا تورات کی راغلی دی وی عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائی قالا فقالا عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی اوی عبداللہ ابن عمر ابن العاص او فرمائل اجل واللہ انہو لموصوف فی التورات آو وی دا خبر دا آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موصوف دا حقوی صفتون راغلیو پا تورات کے سنگ راغلیو ببعض صفته فی القرآن اغا بعض صفت چی پا قرآن کم راغلی دی کم صفت پا قرآن کی راغلی دی دا آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات او فرمائل چې دغه صفت چې په کم په قرآن کې راغلی دي انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین او دی به نجات ورکوونکي وي د امیانو خلکو د پاره عرب ټول امیان دي دوی ته د امیانو نسبت کیږي ځکه چې دوی د کتاب صاحب کتاب والا نو
وعلى كل حال وی آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه صفات په تورات کې راغلي دي. عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي وانی رسول الله وعبد الله وسمیتک چې زه رسول الله ما او د الله بنده ما او الله پاک ورته بیان فرمایي وسمیتک المتوکل ما ستانو متوکل اخود دي ما ستانم متوکل اخود دے لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق نخو سخت طبیعت والا دے نخو چاہت تندی تریکون کے والا دے ولا سخاب فی الاسواق او نچغی وخون کے دے پا بازارونو کے ولا يدفع السیئتا او بدل بنور کی دا بدے بالسیئتے پا بدے سرا ولیکی یعفو ویصفح لیکن آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعفو کی آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخلق و درگزر کی معافی بکی او بیا پا آخر کے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمائی وَلَن يَقْبِزَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ اور رسول اللہ مبارک پا اگے پورے اللہ پاک نو وفات کی حتی یقیم به الملت العوجا تردی چی دا کوک دن پی نیخ کی بی ای یقول لا الہ الا اللہ دا چی اوئی لا الہ الا اللہ اوئی دا تمام خلق نو آگے پورے برسول اللہ مبارک نو وفات کی سو پورے چی دے تمام خلق لا الہ الا اللہ نیویلے ویفتحا او کولو کی پدے سرا سکولو کی اعینا عمیاء لندی سترگی پی کولو کی و آذانا سما او کن غوگون پی کولو کی و قلوبا غلفا او بنزلون پی کولو کی دا تورات نا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت بیانی چی رسول اللہ مبارک با بدخوی نوی سخت طبیعت بنوی په بازارونو کې بچغی نه وي خلکو سره به ملاویږي خوش طبی به کوي نو رسول الله مبارک خو هغه حیثیت لري په دنیا کې چې د ماشوم سره بدرېدو ماشوموالی به اختیار کو د غټ سره به ودرېدو د هغه موافق په لګیاو د بوډاګانو سره د بوډاګانو موافق په لګیاو خو کافر را اولگیدل او دا اعتراض کو وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق دا په دې پیغمبر وېس شوی دی د خو خوراکم کوي د خو په بازارونو کې مګرځي نه دا د رسول الله مبارک د پاره خپل صفت ته د خلکو سره ملاویدل د خلکو سره میل ملاپ کول د خلکو سره خوشطبی کول په دې باندې خو د رسول الله مبارک د خلکو زړونه راواړول دین ته خو یو خو مانګه یو چې د رسول الله مبارک اخلاق هم شاته غرزولی دي او یو صحابه رسول الله مبارک حدیث به چې کله صحابه واورېدو نو پسترګو او پزړه باندې به کېښودو هغه څنګه د معاویه رضی الله تعالی عنہ په دور کې د آخري خبره کو معاویه رضی الله تعالی عنہ لراغ امیر المؤمنین معاویه رضی الله تعالی عنہ په باره کې بدر تبیا خبرو کم خلق د هغه په باره کې ګډې وډې خبرې کوي چاته بس وي بس علا کل حال یو کس راغی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ لا ورته وی پلان کی سړی مال غاخ مات کړی دی نو مالته قصاص واخله ځکه چې غاخ تل سوکمات کی نو غاخ بوله ماته نو معاویه رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل وی غاخ ولا سلاماته کوته داغه غاخ مات کینو تا ته پیسې میلو شي خدا سکارو ک دیت په دې د واخلم وای نه دیت نه اخلم مال بته بدل اخلي غاخ په علماته امیر المؤمنین معاویه رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې ګوره دا دیت واخله نه مني وای نه لاړ شرا سره او مالته قصاص واخله ورته وی راځه کله چې راوتل پلار باندې روان دي
په لاره کې ابو درده رضی الله تعالی عنہ مخې له ورغی وای چرته دی وای دې سړي له بل سړي غاښ مات کړی دی او ورځو قصاص ته ولا اخلم ابو درده رضی الله تعالی عنہ ورته بیان فرمایي وای زما خبره واوره وای چا سره چې څوک زیاتی وکي یا ور سره بد وکي او دې راولګي او هغه ته معافي وکي نو وی الله رب ذوالجلال به هغه ځای کې معاف کی چې دته به د معافی ډیر سخت ضرورت وي چې هغه ورځ د آخرت ده او الله رب ذوالجلال به د لوی لوی ګناهونو کفاره او معافي به دته وکي نو وی دغه صحابي ورته وی چې اسمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو درده رضی الله تعالی عنہ ته وی یا تا د رسول الله مبارک نه اوریدلی دي ابو درده رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل وی نعم سمعت اذنیا زما دی غوګونه اوریدلی دي دا خبره وی خط ته دا خبره کې چې آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي چاچه ظلم پیو شو او دا خپل ظلم معاف کو بدله وانه غستا الله پاک به ورته معافي وکي نو امام د الله د رضا د پاره دا معاف هغه صحابي چې په دیت باندې نه رضا کېدو هغه صحابي چې معاویه رضی الله تعالی عنہ ورته منتونه کول نه منل خو چې کله د رسول الله مبارک حدیث اوریدو نو حدیث په وی بالراس والعين زمنګ په سترګو دي زمنګ په سر دي زمنګ په زړونو باندې ډایرکټ په عمل کو او هغه صحابي معاف او یو موت د رسول الله مبارک احادیث راته مخې ته پراته دي صرف وایو عمل نشته دی صرف وایو او صرف اورو عمل نشته دی په احادیث باندې عمل په قران باندې عمل دا ډیر ګران کار دی سیب نو حضراتو موتانا هغه کافر د مکی جوړ شوی دي هغه مشرکان د مکی جوړ شوی دي کوم چې پر رسول الله مبارک باندې اعتراض کو وای دا خو خوراک کوي او دا خو بازارونو کې ګرځي نن کو زلګ په خبره د باندې پیښو مانم دغه جوړ وي زمه مذهب اوس دې سره ملاويږم دا زما د شان سره نه خایيږي دې به ما سره لاس ملاوي زبد سره پلار کې ولاړې ما زبد سره غب شپ لګو ما دا ما سره نه خایي زوی چرته لاړ ش چارته خپل حیثیت والا سره کېنه دا خبره منګه کوو کنه چې ځان ته اهل دین وای ځان ته دیندار وای سه باغم پکې مبتلا شو هغه پکې مبتلا شو رسول الله مبارک خو ځان ته غریبانان را نږدې کوي رسول الله مبارک خدا سے خبره د غریبانانو سره کوي چې دا غریبانان زړونه وړلې دي او منګه په بد اخلاق باندې هغه دیندار خلکم د دین نه واړول چا سره نه ملاويګو کو چرته په بازار کې ودرې دي استاد جی خوې هغه پلان کې کس سره ولاړو دا خو یلکه وې ډیر کمزور انسان دی ور سره ولاړ مړه دی دلته وې سکه دلته نه دی ودرې دل پکار نه آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هر قسم انسان سره خو په خوشتبی باندې ملو شوی دی الله رب ذوالجلال دې مونږ ته د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عادتونه نصیب کی او د غیر د عادتونه د مونږ ټول اوساتی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دو قسم په دې ملک توفیق راکړي بل دا خپل یارم نصیب کی حرمین شریفین دارم نصیب کی هر کارم د خپل آزاد پارو کړي الله سو بیماران دي تول شفا ورکړي سو قرضداران دي الله ته د قرض نخلاص کی چا روزګار ان شاء الله حلال روزګار ورکړي چا اولاد ان شاء الله اولاد ورکړي چا نارینه اولاد ان شاء الله نارینه اولاد ورکړي حیا ژوندم نصیب کې به حینم اوساتی به عزتینم اوسات یا الله چا سم مشکلات تمام مشکلات حل کی یا الله چا شریعت تمام شریعت ورکړي د خپل ملک ته دعا کې الله پاک کې امن قائم کی دا من جنډې پک الله پاک او خوځول کی دین محمدي ته سوکم ور سره امداد کې په هر جام کې الله ته حافظ او ناصر شي دین محمدي ته سوکم نقصان رسي په هر جام کې الله تینس او نابود کی یا الله کو مسلمانانو کې الله ته هدایت کی او ته هدایت لایق نه وي الله غویم نیس او نابود کی یا الله زموږ د مدارس حفاظت وکي یا الله زموږ د تبلیغي مراکز حفاظت وکي یا الله زموږ د خانقاګانو حفاظت وکي یا الله زموږ د سنگر د مجاهدینو حفاظت وکي مجاهدین دعا کې یاد کې کوم ځای کې قید وبن کې الله ته در حي بندوبس کم شهیدان شوی الله ته درجات بلند کې اسلام غالب کې کفر مغلوب کې یا الله څنګه چې سره سوکاله مخکې تا د غنجس قومونه زمونږ د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس غلامان ګرځول یا الله هغه دور بیا راوسته کې اسلام غالب کې کفر مغلوب کې مردگان د اهل اسلام سره فاشله تمام کول مغفرت نصیب کې صلی الله تعالی علی خیر القی محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمت